وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. درې اوقات داسې دي چې په هغې کې مونځ کول مکروه دي. د نور ختو وخت کې، نور چې کله بیخي سیده وي په غرمه کې، او د نور پرېوتو وخت کې. نو د غرمې په ټایم کې چې نور بیخي سیده وي، د هغې علامت دا دی چې کله ودرېږي او نور سوري ته خپل وګوري، نو دا به دې په خپو پروت وي، نه به مشرق جانب ته وي، نه به مغرب جانب ته وي. او که چېرې ته نور ته مخامخ ودرېږي او دا سوری دا ستا په جانب د مشرق شو او لږ شانتې تیرچاپن پکې راغی، لږ شانې کوږوالی هغه د نور طرف نه راغی، نو بیا مونځ جایز کېږي، بیا به ماسپښین وخت داخل وي. نن سبا دور کې خو اسانه طریقه دا ده چې د منځونو اوقات چې دي هغې دپاره په پلی سټور کې ایپس شته دی، د سلاتوک ایپ دی، دا شانتې نور هم دي. د هر ملک دپاره هغه ځای چې کومه نقشه وي هغې په هغې سره مناسبت سره راځي، نو هغه ځان ته ډاونلوډ کړئ، یا هلته کې مساجدو کې چې کوم نقشې لګېدلي هغې ته وګورئ. وخت مکروهه کې مونځ کول دا جایز نه دي، مکروه دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. مقدار د سفر چې څومره دی 78 کیلومتر لرې دی تللی وي، نو څو پورې چې واپس خپل علاقې ته نه وي داخل شوی، نو هغه وخته پورې به د سفر مونځ کوي. خپل د علاقې حدودو ته چې ورسېږي، نو هغې نه بعد به بیا د پوره مونځ به کوي، هغې نه مخکې به پوره مونځ نه کوي، سفر مونځ به کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو اړخ نه چې 78 کیلومتر جوړیږي، چې کوم ځای ته تاسو ځئ، مثلا پېښور نه تاسو روان شئ، سوابي انټرچینج تقریبا 78 کیلومتر نه سیوا جوړیږي، یا په جی ټي روډ باندې اټک نه چې واړېږئ مخکې هغه پڼیا سټاپ چې ورته وي، هغه پورې تقریبا 78 کیلومتر جوړیږي. په کومه ورځ چې تاسو 78 کیلومتر لرې ځئ، هغه ورځ باندې به د سفر مونځ کوئ. 74 والا چې دی هغې کې سفر مونځ نشته دی، بیا به پوره مونځ کوئ. کومه عامو حالاتو کې چې تاسو کوم دفتر دی 74 کیلومتر جوړیږي حیات آباد نه، پېښور نه، نو بیا به تاسو پوره مونځ کوئ. چې کله 78 کیلومتر یا هغې نه زیات جوړیږي، بیا به سفر مونځ کوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. صرف د ملا درد دپاره یې پټه چولی، نو بیا به دا وباسي. په غسل جنابت کې به بیا دا پټه اخوا کوي، غسل داسې به بیا نه وځي. او که دا خیالي چې د دې لاندې اوبه ځي ملا ته رسېږي، نو بیا خیر دی، که نه یې اخوا کوي دا ګرمه پټی. خو که لمده شي نو بیا د دې فایده نشته دی، یوازې دا دې اخوا کي، او یا که د دې په وجه د اخوا کولو سره تکلیف وي، نو بیا دې تیمم وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د تکبیرات تشریق قضا نشته دی، البته استغفار دی وایي. په ایام تشریق کې، ایام تشریق همدغه ورځو ته وایي چې په دا 5 ورځو کې چې هر مونځ پسې، فرض مونځ پسې اوچت اواز سره تکبیر ویل کېږي، دا 5 ورځو ته ایام تشریق وي. په دې کې چې د چا نه مونځ قضا شوی وي، نو تکبیرات تشریق بیا قضا نشته دی. ها که دغه ورځو کې کومې ورځې چې د تکبیرات تشریق وي په هغې کې قضا راوړله، نو بیا خو به تکبیر ووایي. که نه اوس ورځو کې راوړي قضا، نو بیا پې تکبیراتو قضا نشته دی، بس استغفار دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د میخې قرباني جایز ده، دا هم د غوا یو قسم دی، څنګه غوا غویي دی، داسې میخه او سنډه او جوټه د هغې هم قرباني جایز ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بیخي تور کلر خو نه دی مناسب، وسمې شکل چې وي هغه خو بیا جایز نه دی. هغه رنګ او کلر چې په ویښتو باندې ته نیسي، یو پټ نیسي، نو هغه خو هر یو کلر چې وي جایز نه دی. خو که داسې یو کلر وي چې هغه رنګ بدلوي، صرف د ویښته سپین ویښته هغه رنګ بدل کي چې هر رنګ ته یې اړوي، نو خالص تور چې دی نه دی مناسب، او نور چې دی جایز دی. ډارک براون دی، مثلا مولانا الیاس ګمن صاحب چې کوم لګولی، یا نور ځینې علما چې لګوي، نو خیر دا جایز دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سنت به کوي بیا هغه روان سفر چې کوم دی په هغې کې فرض نیم کول، ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن ویتر پوره کول، د سهار او د ماښام مونځ فرض چې دی پوره کول. سنت چې دی هغه پرېښوستل په هغه صورت کې چې یو د سورلو ګاډی وي، یا در باندې جلدي او په منډه. که ګاډی در سره خپل وي او ټایم در سره وي، نو په هغې کې هم په کار ده چې سنت وکړی شي. خو که روان سفر دی، نو هغې کې سنت معاف دي،
په کوم ځای کې چې ودرېږې مثلا مسافره حدودونه مثلا 78 کیلومتر لرې تلې خپل یار دوست کرا خپل خپلوانو کرا نو چې په کور کې لازمی خبره ده شپه به یا ګنټه دوه سړی تیری بیا به سنت کوي